د طلبه کرام اور د شاګردانو فرایض چینی یو طالب علم ته څه کول پکار دي چې هغه د علم د حصول لپاره یوري کمر بستا شو ضروری علم حاصل اول دا په هر مسلمان نرینا او زنانا باندې فرض دي څنګه اوس حضرت فرمایا چې حضرت سید د علوم حاصل اول دا هو په هر مسلمان باندې فرض دي او بغیر د علم نه یو عمل هم درست نشي کېدای د علم فضائل ډېر زیات دي الله تعالی جل شانه فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا هغه خلق برابر دي چې هغه خوندان د علم دي هغه خلق سره چې هغه نه دي د علم ولا یعنی دا خپل میانس کې برابر نه دي په مرتبه کې د علم خوندان د ډېر لوی مرتبه ولا خلق دي حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایا چې اے ابو ذر کته سبای وخت لاړ شي او د الله تعالی د کتاب یعنی د قران مجید یو آیت زدا کې نو دا د سل رکعات نفلونه افضل دي او کته سبای لاړ شي او د علم یو باب زدا کې خاص هغه باندې هغه وخت عمل نوبت رغلوي یا نه یعنی که هغه وخت په عمل کې نشي را او بیا هم چې تزدا کې نو دا د 1000 رکعات نوافلونه افضل دي د حدیث کې چې کوم بیان شوه د قران مجید آیت دا هو اچھا ته معلوم دي آیتونه تقسیم دي قران مجید کې شته دي د علم باب څه مقصد باب مقصد دا ده چې د طلبه کرام هم بیر چې کوم ابواب تقسیم دي د فقه ولا باب الوضو او باب الاستنجاء وغیرہ وغیرہ دا شیونه نو دا وینا مراد کې د نشي چې دغه یعنی د یو باب سره متعلقه مسائل مثال کے طور پر سړی د اودسه ولا سم مسائل زده کړل چې اودسه کې کوم مسائل پوښتنه کیږي هغه سړی زده کړل نو دا یو باب شته علم وایي چې یو باب د علم زده کول د 1000 رکعات نوافلونه هم افضل دي او یو باب د علم هغه سړی چې ډېر ټیم ویر کی مثال کے طور پر داسې ابواب شته چې هغه سړی وو نیمه غنټه کې یا 45 منټ کې چلو غنټه کې هم سړی زده کول شي او 1000 رکعت نفل کې سړی کول وړي نو مشکل دی چې ټول ریس کې هم وکي څومره لوی فضیلت ته د علم او دا خبره چې بیان شوه چې کاږي ټیم د عمل نوبت پرغلوي او کنه دغه مقصد دا چې ځنه ابواب داسې دي چې هغه موږ یا یو خو لیکن د هغه د عمل نوبت نه وي مثال کے طور پر د طلبه کرام چې د غز د کوي کوم کتاب الحج یا مثال کے طور پر بیو شفا وغیرہ نو ظاهره خبره شي د استعمال نوبت د ډېر نادر راځي ولیکن د دې د زده کولو هم دغه فضیلت ده چې اگر شی اوس په عمل کې نشته او د زده کولو فضیلت دغه ده چې 1000 رکعت نفلونه هم افضل دي نو د علم دومره فضائل سره ضروری آداب هغه دادي طالب علم ته پکار دي چې دا شکر گزار اوسي چونکه الله تعالی جل شانه ډېر لوی عظیم نسبت ورته نصیب کا ډېر لوی عظیم تعلق الله تعالی ورته نصیب کا پکار ده چې دا الله تعالی جل شانه شکر گزار وي ځکه چې دا اوس په هغه لړۍ کې شمار شې کوم لړۍ احد انبیاء کرام سره ملو شوی دا اوس د نبوي چې کوم علوم دي د هغه وارث جوړېدون کړه د الله تعالی جل شانه له شکر ادا کول بچار دي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریده هغه فرمایل من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین چاته چې الله تعالی جل شانه د خیر اراده او فرمایي هغه ته الله تعالی جل شانه د دین سمجھ ور نصیب انما انا قاسم والله یعطي
او خبره دا ده چې زه خو د علم تقسیم کوونکی یم، علم چې حقیقت کې ورکوي هغه الله تعالی ورکوي. دویم نمبر ده چې ډېر په مهنت سره او په یکسویۍ سره علم حاصلول، ډېر زیات په مهنت سره او په یکسویۍ سره علم حاصلول. د علم په دوران کې غیر ضروری تعلقات او ملګرتیا دا شیونه د بالکل داسې دي لکه زهر قاتل چې ګوره انتهایی نقصان ده دي. طالب علم چې څومره هم یکسوي هغه مربو د هغه په علم کې په علومو کې رسوخ هم ډېر وي. او دریم نمبر دا چې په علم کې د مزید ترقی خواهشمند اوسېدل. دا په خپل قرآن شریف کې هم راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي وقل رب زدنی علما، پیغمبر ته دا دعا کوه چې یا الله ما د علم نور هم زیات کړه. چې پیغمبر ته الله تعالی داسې فرمایي چې ته دا دعا غواړه، یو طالب علم ته او بل چاته خود کو کار دي چې هغه د علم د زیادت دعاګانې غواړي. او څلورم نمبر دا چې د علم د زده کولو د هغې د حصول مقصد صرف اور صرف د الله تعالی جل شانه رضا وي، چې په دا باندې به عمل کوو او د دغه علم تقاضې دا به پوره کوو او د الله تعالی رضامندي به باندې حاصلو. دا د سړي نیت پکار ده، مگر نه که نیت فاسد وي، علم هغه د غلط مقاصد پر حاصل شي. نو د علماء کرامو په باب کې پرون تیر وو یو حدیث روایت تیر و چې د هغه مفهوم دا و چې دنیوي اغراض او مقاصد لپاره چې کوم سړی علم حاصلوي نو دا به د جنت بوی قدر هم هغه موندل کی. پنځم نمبر دا چې کوم خبره په سمجھ کې نشي را د هغه پس د کولو کې کله هم شرم او عار محسوسول نه دی پکار. یو خبره باندې سړی نشول پوي نو ډېر په ادب او په احترام سره په هغه باندې د پیدلو کوشش کول پکار دي. دا څنګه چې بس 13 شو بیا 13 شو که څه په سمجھ کې روغ کړي چې یوري لوړه بیا لوړه نه، بنیاد تر رسیدل پکار دي، زون پیول پکار دي په هر خبره باندې. او شپږم نمبر دا چې د استاد مخې ته ډېر بیدار اوسېدل. کله کله په دا د علم په مجلس کې کله کله ډېر زیات سکون نزيدي لکه دا اوس چې کوم مجلس کې سکون انتهایی زیات بالکل د سکون ځای وري اکثر ملګری ورخوبولي. خو به هر حال د علم آداب دا دي چې سړی ډېر بیدار اوسي، استوس په مخ کې ډېر په ادب سره او ډېر بیدار بالکل نوست وي. که سړی د خوب ورسینو درس کې هو کوي د غاسي طالبان چې هغه بیا ودرې ځون سره کې تو وکړي ولاړې باندې سبا کور وي د استاد ولا چې سبا کرنا پوتې نشي هو خیر د ولاړو. په هر حال چوکانه وسیرل بیدار وسیرل او ډېر په ادب او په احترام سره کینستل او د استاد نه خپل आवाज وچتول نه او نه په داسې انداز کې د استاد نه پوښتنه کول چې د هغه سره د طالب علم خپل علمي شان اظهار مقصود وي. یعنی داسې انداز کې نه ژغېدل چې کوم د استاد ته سره دا خبره ور فهم ته ورشي چې یاره زه په دا مسله پوه یم موته هم زدادو لیکن پوښتنه نه کوم آس داسې نه دی کول پکار. اوم نمبر دا چې بغیر د مقصد نه استاد څنګه د پوره سوالات نه کول. یعنی تقریبا دا خبره ده چې هغه به مقصد خبره په درس کې او د استاد وخته دا سه هم د ادب او احترام خلاف دي، نو داسې نه دی کول پکار. او اتم نمبر دا چې د خپل معلم یعنی د استاد زړه په قلب سره احترام او ادب کول او د هغه جائز خدمت کول. یعنی کوم حد رسې چې شریعت گنجائش ورکړه هغه حد رسې د خپل استاد خدمت کوله دا د هغه هم حق ده او د طالب علم په فرایضو کې هم دادي او په دې سره په علم کې برکات راځي. او د کتابونو هم عزت کول د کوم اسباب سره چې علم سره حاصلوي څومره قدر چې د هغه اسباب او آداب وي هغه مر قدر په دغه علم کې نورانیت زیات. او انم نمبر دا چې سره د دې ته ډېر احتیاط کوي چې د چانه هم چې علم زده کوي چونکه دا یو ډېر غټ نسبت ده نو د دې حصول کې د سره ډېر احتیاط کوي
چې دا سینا چې په غلطو خلکو باندې اوړي ګوري د چې سړی داسې خلکو سره واسطه نشي پرې نه پرېوځي چې هغه فساق و فجار وي چې هغه به شکل رهبر چوپه رهزن چې داسې خلک نه وي چې د هغوی خپل اعتقادات خپل عقاید او خپل نظریات یې هم ګډ وډ وي نو که سړی هغوی ته کښېني د هغې نه زده کولو کوشش شروع کړي نو ظاهره خبره چې کوم څه هغې زده کړي خو هغه به تو ته در شي نو د تو به هم نظریاتو هغه ګډ وډ کړي دې وجې نه حسن بصري رحمه الله تعالی فرمایي ابن سیرین رحمه الله تعالی فرمایي ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم چې دا علم دا خو یو دین دا نو تاسو ډېر په احتیاط سره دې ته ګورئ چې دا دین تاسو د چا نه زده کوئ د کومو خلکو نه زده کوئ نو خامخا د دغه انتخاب کې هم سړی ډېر احتیاط وکړي مشاورت وکړي د قابل اعتماد شخصیاتو سره چې په چا باندې سړی د چا په تقوا او طهارت باندې اعتماد وي چې دا ښه سړی دی صفا انسان ده د هغوی سره مشوره وکړي چې بهی زه که سبق شروع کول غواړم کومې مدرسې ته لاړ شم یا که د کومې مدرسې کې زه یم آیا دا مدرسه او دغه خلک په موضوع پوره مناسب وي او که نه وي او لسم نمبر ده چې د دین اسلام مطابق د خپل علم مطابق سړی د خپل اصلاح او د تربیت هم فکر کوي او د خپل علم دا د خپل زندګۍ په ټولو شعبو کې د جاری کولو کوشش وکړي یعنی په خپل علم باندې عمل ورسره کوي دا د علم آداب دي او دغه آداب سره چې کله علم حاصلېږي نو دغه علم به انتهایی محکم او مضبوط او ورسره انتهایی نورانی او د برکاتو نه ډک وي الله تعالی جل شانه د مشتوستا صفا او مضبوط علم نصیب کی او په خپل څومره علم مچوي واخه ټول باندې د عمل کولو توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله